ابرار احمد په 100 لیگ کې د آی پی ایل د لوبډلې مالک واغښتو او چې کله د آی پی ایل د دې مالک لوبډلې د آی پی ایل چې کومه د مالک د سنرایزر حیدرآباد د دې نوم چې کوم دی کاویا ماران دی که څنګه نوم دی کاویا چې کله ابرار احمد ځان سره په لوبډله کې واغښتو نو ډیر زیات تنقید د افغانستان نه او د انډیا نه په کاویا باندې شروع شو د انډیا نه هم ډیر غټ تنقید شو د افغانستان هم ما وکتل سپورټس جرنالستانو چې هغه باقاعده پوسټونه کړو چې سنرایزر حیدرآباد نه تاسو بایکاټ وکړئ ځکه چې هغه پاکستاني کلاړي واغښتو لکه دغه خبره خو بیا هم صحیح ده ځکه انډیا والا وایي چې نه دی اشتل پکار نو دا خو بیا هم خو د افغانستان دا سپورټس جرنالست چې په باقاعده ویډیوز جوړ کړي دي باقاعده پوسټونه شیر کړي دي نو زه دا نه پوهېږم چې ولې افغانستان مطلب بس خبره وته بل طرف ته لاړ شي خو دا بیا ابرار احمد چې کوم دی په 100 لیگ کې د آی پی ایل مالک د آی پی ایل د انډیا د اونر چې کوم دا هغه اغشتل دی د انډین ځان سره په لوبډله کې اغشتل دی په 1,90,000 پاوند باندې ابرار احمد په 100 لیگ کې واغشتل شو او چې کله ابرار احمد کاویا سنرایزر حیدرآباد مالک تاسو له تصویر هم ښکاری د چې کله ځان سره په ټیم کې واغشتنو په دې باندې ډیر غټ تنقیدونه روان شروع را ډیر غټ تنقیدونه په روان شو چې دی ولې ځان سره ابرار احمد په ټیم کې واغشتو ابرار احمد چې کوم دی د انډیا خلاف د سیلیبریشن داسې کړو یا د کشمیر هغه خلکو پکې هغه کیس راویښ کو د ایون د کاویا چې کوم فیملی د هغه پکې ټارګټ شو اوس سوشل میډیا باندې ډېر غټ ټرولینګ د کاویا خلاف روان دی او کاویا چې دا وګوري کېدای شي ابرار احمد چې کومه دا فیصله کړې ده نو کېدای شي یا ځان سره ریټین وساتي او یا کېدای شي ځان نه لري کړي ځکه ډېر غټ تنقید په هغې باندې روان دی انډین چې کوم دی خو تاسو له پته د هغوی په ذهن د هغوی په جسم کې وینه نه بلکې د پاکستان خلاف نفرت دومره انجکټرلی شوی دی د هغوی میډیا او د هغوی عوامو دومره زهر د هغوی په جسمونو کې ورچولي د پاکستان خلاف چې هغوی د پاکستان کې لاندې چونکې کرکټ او پالیټکس ځان له یو سیپریټ شی دی کرکټ او پالیټکس چې کله یو ځای شي نو بیا کرکټ پاتې نه شو بیا کرکټ یو لوبه پاتې نه شو بلکې دا هم یو سیاسي جنگ شو نو کله هم داسې نه کول پکار زه د دې په فیور کې بالکل نه یم همیشه که چېرې تاسو زما ولاګز ډیلی بیسز باندې ګورئ نو موږ ایز ا ټرو کرکټ فین خبره کوو موږ ایز ا پاکستاني یا ایز ا انډین یا ایز ا افغاني خبره نه کوو کرکټ نه دی یو ځای کول پکار لکه کله چې افغانستان د پاکستان سره د سیریز نه بایکاټ وکړو نو هغه ټایم هم وي چې دا افغانستان بد وکړل که چېرې د دواړو ملکونو جنګ روان دی جنګ ځان له بیله خبره ده خو کرکټ کې یو بل نه بایکاټ نه دی کول پکار اوس که د پاکستان او د انډیا سیریز نه کېږي یا میچز نه کېږي نو د هغې هم زه خلاف یم چونکې موږ کرکټ فینس چې کوم یو د نن سبا کرکټ فینس لکه موږ بدقسمته په دې یو چې موږ د پاکستان او انډیا میچ چېرته کال کې یو ځل ګورو چېرته کال کې که ډېر زور شي 2 ځله د پاکستان او انډیا په ایشیا کپ کې یا په اوډیای ورلډ کپ کې یا په T20 ورلډ کپ کې یا په چیمپئن ټرافي کې میچز راشي ورنه بایلیټرل سیریز نه کېږي زموږ نه مخکې چې کوم جنریشن د وسیم اکرم دی د وختو د وقار یونس دی هغوی د پاکستان او انډیا بایلیټرل سیریز هم کتلي دي د انډیا لوبډله به پاکستان ته راتله د پاکستان لوبډله به انډیا ته تله ګرم ګرم میچز به کېدل عوام به ترې انټرټین کېدل عوامو به دغه میچز انجوای کول خو چونکې اوس زموږ قسمت داسې خراب دی چې د جنګ په وجه باندې هغه لوبه هم خرابه شوه هغه لوبې هم نه کېږي چونکې لوبې نه دي بندول پکار هماغه افغانستان د پاکستان سره په ورلډ کپ کې میچ وکړو سیریز هم کېدای شي اوس شي هماغه د افغانستان کلاړیان دي پاکستان کلاړیانو سره ښه ګپې شپې په میدان کې ښه الیک سلیک کېږي خو هغه ټایم سیریز کینسل کول نو پکار افغان خیر هغه ځان له بیل ټاپک نن چې زمونږ کوم ټاپک د ابرار احمد حواله سره چې د انډیا لوبډلې چې کومه مالک د کاویا هغې ځان سره په خپل لوبډله کې اغشتلی دی په 1,90,000 پاوند باندې او چې کله د ابرار احمد نوم راغو په هغه باندې کله بولي سټارټ شوه نو ټولو نه زیاته بولي پې همدغه کاویا اچولې ده کاویا غوښتل چې ځان سره ابرار احمد په ټیم کې والمه خیر په 100 لیگ کې به ابرار احمد څنګه پرفارمنس کوي دا خو به اپکمنګ میچز کې پته لګي راتلونکي ټایم کې به پته لګي خو دې حوالې سره د ستاسو سره د خپل قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ